مسله د عشر ده. مسله د څه شي ده؟ په عشر په زکات کې به خیراتي شی نه ورکوي. لکه مونږ خلک دانو نه چې زکات ورکو که نه ښې دانې ځان ته واړو، خو چې کوم بسکر مسکر پاتې شي هغه څه شی ورته وایي، هغه دغه چې پکې ډېر وي ګونډې، چې ګونډې پاتې شي نو هغه زکات ته ورټیل وایي، دا به په زکات کې شي وایي. دا نو دا دغه مسله دا ناروا دي. په عشر کې به ګونډې نه ورکوي، دا ناروا دي. خیراتي سیز د عشر به درمیانه ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام به حکم کو صحابه کرامو ته چې زکات پرې حاصلو، وی نه به ډېر اعلی الی، نه به ډېر ادنا اخلي، درمیانه سیز به اخلي. یعنی اوس د ګډو بیزو کنډک ته نو ښه څاروي به پکې هم نه ټولوي، کمزوري به ترې هم نه ټولوي، درمیانه به ترې اخلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل. باقي دا زنانه چې کومې کپړې داسې مخلي غونته شي لږ استعمال کړي، دا خیراتي ورکوي، ثواب پکې شته که نشته؟ او بالکل پکې ثواب شته. که بعض روایتو کې د دې هم ډېر زیات ثوابونه راغلي، ثواب پکې شته. ځکه دا خیراتي شیز دی، خیراتي شیز ته کمزوری هم ورکولی شي. کپړې درنه زیاتې ګړي دي، څادر درنه زیاتې ګړي، تا لږ استعمال کړی ځان دې بل واخیستو، چاته یې ورکړه خیراتي، ښه ډېر ثواب دی پکې. خو مسله د عشر ده چې زکات ورکوي نو کمزوری شی به نه ورکوي، خیراتي هر شی ورکولی شي. ټیک شو که نه؟ واعلموا فوشي ان الله كان الله تبارك وتعالى غني بفروا دي حمید ستایل شوی دی. الشیطان شیطان یعدکم الفقر یروي تاسو د غریبینا، ويأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بخل باندې، اجتناب عن وسوسه الشیطان فی الانفاق. یعنی چې کله خرج کوي نو شیطان به درته وسوسې اچوي، نو ځان د دغه وسوسو نه وساته، اجتناب ترې وکړه. ويأمرکم حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بخل باندې. دا خبره یاد وساتئ، فحشا چې په قرآن کې په کم ځای کې هم راغلی دی که نه، مراد ترېنه بدکاري ده، زنا ترې ده. فحشا چې په کم ځای کې هم په قرآن کې راغلی، مراد ترېنه څه شی دی؟ بدکاري ده. صرف دا یو ځای دی په قرآن کې چې دلته د فحشا نه مراد بخل دی، دا یو ځای دی صرف. ويأمركم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بخل باندې. والله الله تبارک وتعالى يعدكم وعده کوي تاسو سره مغفرة د بخني منه د خپل طرفنا، وفضلا او د رزق حلال. والله الله تبارک وتعالى واسع فراح فضل والا علیم پودیم. يؤتي الحکمة ورکی، والله الله تبارک وتعالى واسع فراح فضل والا علیم پودیم. نو الله به در باندې فضل وکړي، خیراتي څیزونه ورکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي، بخاري شریف حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام اسماء رضی الله تعالی عنها ته فرمایل، انفقي ولا تحصي، خرج کوه شمارل مکوه، شمارل مکوه، ورنه شمار د شروع کو الله به تا باندې شمار شروع کی، الله به بیا هم تعالی په شمیر باندې درکوي. وما يؤتي الحکمة ورکوي الله تبارک وتعالی حکمت من خغی چاته. حکمت تفسیر ماوردی دلته معنی کوي علم د قرآن. یؤتی الحکمة ورکوي حکمت من خی چاته یشاء چې خوښ شي. ومن یؤت الحکمة چاته چې ورکړه شو پوه د قرآن فقد اوتیا، په تحقیق سره ورکړه شو دته خیرن کثیرا، خیر ډیر. وما یذکر او نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل. وما انفقتم هغه چې خرج کوئ تاسو من نفقة سنفقه، او نظرتم یا منخت کوي من نظر سمنختا، فإن الله فسيكن الله تبارك وتعالى يعلمه فود فاغي باندې.